چونکې ما ورته وویل چې نه زما میشن در خان صاحب ملاقات نه دی بلکې د اسلام آباد پر دې سړکونو باندې دغه د امریکې غلامان ټول ګرځي راګرځي دغې خلکو ته دا میسج ښودلو چې او زه یم د پاکستان تحریک انصاف ورکر زه عمران خان صاحب یم راشه اول ما ګرفتار اول زما وینه واخله زما د بچو وینه واله هغې نه پس بیا خان صاحب ته چې کوم ډېر دمکیانې ورکوم چونکې زه نهر ولې زما سفر وکړو هغې د جیرم د جلسې نه ما انکار وکړو نهر ولې زما سفر وکړو کله چې زه د خان صاحب ځای ته ورننوتم علي محمد خان صاحب فواد چودري شاه محمود قریشي عمران ریاض ارشد شریف شهید الله جل شانه د هغې درجات بلند کړي دا ګلونه ما ته مخامخ ولاړو او ما د ارشد شریف په مخ باندې داسې اوټه کړو ما ته خراج تحسین ورکړو ما ته سلام وکړو چې ارشد بھائی عمران بھائی جمیل فاروقی صاحب آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں آپ بہادر صاحب یو هغه دوران اوس ما ته رایاد شي سترو کې ځکه اوښکې راشي چې د دې خپلې مور دپاره ارشد شریف د دې د عزت دپاره خپله وینه قربان کړه نو الله جل شانه وایي دغه جذبه او دغه قرباني زمونږ هم نصیب کړي زمونږ هم سبا د خورې ته لاړ شو جعفر محمد فخر دي چې او زما دې بچي په ما باندې خپل ځان قربان کړی زما د عزت لپاره خپل ځان قربان کړی دی چې زه د خپل بچي ته عذاب ونه کړم دوی ته محبت ورکړم کله چې مونږ دلته خان صاحب ته ورغلو زما چې څومره ستړې وه زما د بچي ته څومره ستړې وه ټوله د ملاقات سره ختمه شوله او الحمدلله زړه مطمئن شو خان صاحب سره تقریبا 7-8 منټ ناست وو عمران جلسه وه ځکه دا یو ځای راځي دا دې چې کوم دی نوم څه دی بلالي نوم څه دی دوی دې ماشاءالله او دا د چا سره مینه کې خان صاحب کې خان صاحب څه نوم دی ماشاءالله او دا وخت څو کې دی په لرانو کې دې نه درانو نور څوک پیژني او عمران خان دې خوښ دی ملاقات یې ورسره شوی و یاد شي درته هغه ورځ او نواز شریف څنګه سړی دی هغه پېژني څنګه سړی دی قدرمندو دا هغه ماشومان دي چې د خان شور اواز ورکړه شور اواز ورکړه قدرمندو دا هغه ماشومان دي چې عمران خان थोड़ा करे पडिगल ला तावीज को रे पडिगल ला तावीज सीरियस बड़ा قدرمندو دا هغه ماشومان دي چې د خان صاحب سره عمر مینه ده عمر محبت ده د خپلې غوندې کیر راته ډالۍ ده जिंदाबाद इमरान खान अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह لا اله الا ماشاءالله یار چې داسې ماشومانو چې کوم دی د خان صاحب سره دومره محبت وي نو آیا ستاسو څه خیال دی څه نه شم ویلی یا په مونږ هم مختلفې پرتې او تعطیلې دي پخوا چې را سره ناست دی ډېر خوږ ملګری نوید ارماني چې معصوم د الفاظ دې وکته آیا څنګه در باندې لګي دې ماشومې د شعر ډالۍ وي چې وخت د ثابت کې چې غلام څوک دی طوفان څوک دی وخت د ثابت کې چې غلام څوک دی طوفان څوک دی چغې د هرې خولې به واورې چې مونږ ګران څوک دی او ستا ذهن بند دی تا په سترګو به غرض پټی دي بې عقله سوچ وکړه چې ګټه څوک تاوان څوک دی او چې درته ووایي سور انګارو په خپل کور زندګي یاد خو دې دي که نه زمونږ د عمران خان څوک دی دغه یو څه زړونه دی د ماشومې چې ډالۍ وي او کله چې ما دوی نه انټرویو کوله دوی له زه راغلی وم هغه ټایم سره دا ماشومان ذاکر بھائی ځان سره په ځای ته کېنولي موږ روټۍ وخوړله هغې ماشومانو ته کتل دوی له دونه خوب ورغلي دوی دونه ستړي شوي وو که نه چې دوی به په زور راویښولی وو هغوی به داسې پرېږدل لکه هسې یو سړی دی یو 10 منټه مزل وکړي که نه بیا دې هغه ځای ته سوچ وکړي چې لکه د 10 منټو مزل
زه څومره ستړی کړم دا تا ماشومه یاره دا د 9 ورځو د پیدا هم سفر ده 9 ورځې پیدا سفر چې څنګه وی چې ما کښتۍ سوځولې وي ما کور کې وصیت کړی چې ګوره مشکله ده که واپس ژوندی راشم خو هغه د زړه مینه نه ده هغه د زړه مینه هغه ورسېده دې صرف اور صرف د ماشومان ټول ته د ینګ نوجوانانو یو میسج ورکوو چې ګوره داسې مینه کوئ لکه زه چې څومره د پی ډي آی ورکران ګورم هغوی بې لالچې مینه هېڅ لالچ ته لکه د دوی ته چې کوم بیډ باندې ساین شوی هغه پروت دی دوی ته په لکونو په لکونو روپو هغه پر شوی دی نو دا قرباني هر څوک نشي ورکولی کوم چې ذاکر مردان ورکړی دی نن ذاکر مردان یادېږي چې دا هغه کس دی چې سره د خپلو بچو بندګانو ته پیدا کړی بس تا بیل انټرویو دنه خیر د شاړ پیغام اخیری میسج والا بس یاره د ابو تاریخ ته پکې کوم چې مارک دی وی پلان مارک له بګورې وخه ورته یو جوبه دا به پاتې نه دا پی ډي ایم وایي شو شروع ده بچیا څنګه سٹارټ حال مانو بچیا څنګه چل ستړي شوی وي کنه دا کم سفر هم چې کړو قربان اوس چې کوم لانګ مارچ شروع دی یا چې ګل دی ویزې به کنه مارچ لري ها نو هغه به بیا چې کوم دی او آتش به شوګر کې تیار یې ورته ها څه د باولې څه د بار دی د خپل ملک د بچاو لپاره دی ها ستام د ملک سره مینه شته څومره مینه دی ورته ها قدرمندو ماشومه ده داسې ماشومان چې وي اکثر نو هغه ګورې خبرې هم نشي کولی خو ماشاءالله دا تکنه ده او بیا چې کوم دی د خان صاحب دا چې کوم دی د خان صاحب هغه ټایګر دی چې تاسو وکړه ماشاءالله اخر کې چې کوم دی ذاکر بھائی عوامو ته میسج او پیغام بهتري زما په خیال چې میسج په خوشي ورکړو عوام ته دې ډول کې د پاکستان د حقیقي ازادۍ اخیری مرحلې دي کوم جنگ چې عمران خان د ټولې دنیا سره د پاکستان کوم بیرونی دشمنان دي د پاکستان کوم اندرونی دشمنان دي کوم چې د کینسر په شان د ملک د جرړې کمزوري کوي د هغې خلاف عمران خان د وتې حقیقي ازادۍ لپاره او دا جنگ ان شاء الله اخیری مرحلو ته نږدې شوی دی پوره قوم ته د میسج ورکوم چې روزه په دې قافله کې شامل شي دا جنگ عمران خان د ځان لپاره نه کوي دا زما د دې بچو د روان مستقبل لپاره کوي دا د خپل پاکستان د خوري لپاره پاکستان خوره زمون د ټولو مور ده د دې د عزت سوال دی روزه چې تاسو نن روته د عمران خان مرګرتیا موخله دا ملک په حقيقي مانو کې آزاد شو ان شاء الله تاسو بچرم دا خبر بیا ونه کې او نه به چا نه وره چې په پاکستان کې کوم حکومت راځي د امریکا په مرګ راځي بس دا د امریکا اخیری ځلو چې عمران خان د 5000 کروڑ روپے په بدله کې هغه تخته ولټکړه پکې مې چې 200 کروڑ روپے مولانا سے مغستری سمی ابراهیم صابر شاکر دا خراج تحسین پیش کوم چې کولو د دې ټوله چې کوم ظلم او کوم ډرامه دی کړو هغه ایکسپوز کړل قربان دوی اخیری لمحات دي د حقیقي ازادۍ لپاره په دې کې عمران خان مرګ ته ډېر مننه زماره طرف نه کوم دی ګلالۍ ته دا انعام ډېر کمزور تاسو تخکاری خو ګوره دا ډېر زیات قیمتي دی ماته چې ما په کمزې کې خو دی وکنه نو یقین وکړه هیڅ سم نه دی خو دومره ده چې زما دپاره دا ډېر زیات قیمتي و ماته د چا د طرف نه دا میلاو شوي او د کم وخت نه مې ایښودي دي دا دې ته صرف انعام چې د دې ماشومې چې کوم دی د خان صاحب سره دومره محبت دی پاکستان زنده باد الله